अस्सलामुअलैकुम मलगुरो इंग्लैंड इंडिया ला पड़ुम्बनी टेस्ट मैच की यौ ډیر غټ شکست ورکړی دی اور انډیا په ټیسټ فارمیټ کې یو ډیر خراب ترین ریکارډ په خپل نوم کو. هغه ریکارډ دا دی چې د انډیا لوبډلې په دې ټیسټ میچ کې 15 سنچریانې واخلې دي. د 5 سنچریانو باوجود هم انډیا دا میچ بایللی دی. نو دا ریکارډ په خپل نوم کړی دی. تر اوسه پورې چې 5 سنچریانې کمې لوبډلې واخلې دي نو هغه میچ ګټلی دی. په دواړو اننګزو کې خبره کوم چې رشب پنت په دواړو اننګزو کې سنچري واخلې ده. مکمل سکور کارډ را سره شریکوم د مکمل ټیسټ میچ د دواړو اننګزونو فل سکور کارډ را سره شریکوم چونکه دا میچ ګټلو چانس چې کوم انډیا سره سیواو څنګه سیواو سکور کارډ نه تاسو له خپل اندازو شي ډېر ټایم نه خرابو تاسو له سکرین باندې سکور کارډ کاړي د انډیا ډومبنه بیټینګو چې ډومبني اننګز کې انډیا 471 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی 471 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی چې پای کې یشسوي جیسوال سنچري واخلې د 101 رنزونه جوړ کړی دي راهول 42 رنزونه سودرسن په 0 شوی دی شوبمن ګیل 147 اور 134 پکې رشب پنت جوړ کړی دي لکه درې سنچریان خو په فرست اننګز کې انډیا لوبډلې جوړې کړې دي حقیقت بیا چې داسې خاص بیټینګ نه دی کړی کارون 9 ته ډېره موده پس د انډیا ټیم کې مکمل او شوی خو دی په 0 آوټ شوی دی جدیجا په ٹاکر 1 بمرا 0 سراج 3 او پراسد 1 باندې آوټ شوی دی او سراج په 3 باندې نټ آوټ پاتې شوی دی د انګلند طرف چون کې د انګلند لوبډله چې کم دغه هم بالکل نوې لوبډله د نوجوان کلاډیان پکې زیات دي کریس ووکس 24 اور 103 رنونه ورکړي وکټ یې هم نه رښتنی برایډن کارز 22 اور کې 96 یو وکټه ټونګ پکې سلور وکټ ایستلی ټنګ 20 اورونو کې 86 رنونه ورکړي خه بالینګ کړي بن سټوک زبردست بالینګ کړي 20 اور کې 66 سلور وکټي او یو وکټه پکې شعیب بشیر ایستلی 27 اور کې 100 رنزونه ورکړي دي خدا خړم دغه و د انډیا ډومبنه ډومبني اننګز بیټینګ بیا ور پس انګلند په فرست اننګز کې 465 رنزونه کړي دي انډیا کړي 471 اور انګلند ورپسې 465 ټوکل مطلب اوور رنزونه چې شپږ رنزونه چې کم دی غل لیډ کې ملو شو انډیا لا زیکراولې 4 رنزونه ډکټ 62 رنزونه اولے پوپ 106 روٹ 28 هری بروک 99 سټوکس 20 جیمی سمith 40 کریس ووکس 38 برایډن کارز 22 ټنګ 11 او شعیب بشیر 1 پدې فرست اننګز کې د انګلند بیټینګ کې د انډیا تقریبا 3 کې چون ډراپ شو د انډیا فیلډرانو خدای انډیا طرف بمرا زبردست بالینګ کړي 15 وکټ ایستري 83 رن دی ورکړي سراج 122 رنونو باندې 2 وکټ ایستري دي پراسد 128 رنونو ورکړي 3 وکټ ایستري دي جدیجا 68 رن ورکړي وکټ یومنا ټاکور 6 اور 38 رنونو ورکړي وکټ یومنا خدا خو ورپسې بیا د انډیا سیکنډ اننګز کې بیټینګ وګورئ جی انډیا په فرست اننګز کې 3 سنچریانې واخلې او 2 سنچریانې پدې کې دي کې ال راهول 137 رنونه کړي دي یشسوي جیسوال دلته ناکام شوی دی په ډومبني اننګز کې یشسوي جیسوال سنچري واخلې و دلته په 4 رنونه شوی دی سای سودرسن 30 شوبمن ګیل 8 رشب پنت 118 رنونه په فرست اننګز کې دوهم سنچري واخلې دا او په سیکنډ کې هم سنچري واخلې دا کارونار 20 جدیجا 25 ټاکور 4 سراج 0 بمرا 0 پراسد 0 جی کتر انګلند بالینګ وګورئ کریس ووکس یو وکټ ایستلی 45 رن دی ورکړي دي برایډن کارز 3 وکټ ایستلی 80 رن دی ورکړي دي ټنګ 72 رنونو باندې 3 وکټ ایستلی شعیب بشیر 2 وکټ ایستلی 90 رن دی ورکړي دي سټوک 47 رن ورکړي یو وکټ او روټ 3 ورکړي 21 رن ورکړي وکټ یو هم نه ایستلی خو بیا ورپسې سیکنډ اننګز کې تاسو لیډ چې کم ملاو شو انډیا ګوره کړی دي 364 رنزونه او شپږ رنزونه چې کوم لیډ ولا ملاو شو پاتې ولا نو دا 370 رنزونه انډیا جوړ کړیو 371 ټارګټ انګلند لا چې انګلند 371 رنزونه ډېر په اسانه باندې پوره کړی 373 ورپسې کړی دي او د انګلند 15 کلاډیان آوټ زیکراولا 65 او ډکټ 149 اوپنرانو زبردست پارټنرشپ کړی دي چې دا میچ د انګلند لپاره اوپنرانو ډېر اسان کو ولې پوپ 8 رنزونه روټ 53 باندې نټ آوټ پاتې شوی دی هری بروک 0 بن سټوکس 33 باندې آوټ شوی دی او جیمی سمith زبردست بیټینګ کړي 44 رنونه د جوړ کړی دي د انډیا طرف بمرا پدې کې اننګز کې یو وکټ هم نه دیشتلی پډومنی اننګز کې 15 ایستلی پدې کې یو هم نه سراج هم وکټ نه دیشتلی 51 رن دی ورکړي جدیجا یو وکټ ایستلی 104 رن دی ورکړي دي پراسد کرشنا 2 وکټ ایستلی 92 رن دی ورکړي دي او شاردل ټاکور 51 رنونو باندې 2 وکټ ایستلی دي نو دا مکمل سکور کارډ دی د ډومبني ټیسټ میچ چې دا ټیسټ میچ د ویرات کوهلی او د روهیت شرما نه بغیر د انډیا ټیم دغه ټیسټ میچ چې د ډومبني ټیسټ میچ د ویرات کوهلی او د روهیت شرما نه بغیر خو چون کې پدې کې بیټینګ ناکام شوی نه د ویرات کوهلی او د روهیت شرما ضرورت ولا ځکه نه محسوس شوی چې د انډیا بیټسمنانو په دواړو اننګزو کې 15 سنچریانې واخلې دي جی 15 سنچریانو باوجود هم انډیا دا میچ بایلو نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام